چا چې ټایم قیمتي کړی دی د هغه نوم په څه سره یادېږي؟ امام غزالي رحمه الله. چا چې ټایم قیمتي کړی دی د هغه نوم اوس په څه سره یادېږي؟ د امام فخر الدین رازي رحمه الله. چا چې ټایم قیمتي کړی دی د هغه نوم اوس په څه سره یادېږي؟ د هغه نوم اوس دی حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله. چا چې ټایم کې قیمتي کړی دی د هغه نوم اوس په څه سره یادېږي؟ ابن جوزي رحمه الله. دا چا چې ټایم قیمتي کړی د هغه نوم اوس په څه سره یادېږي؟ د امام سیبوي رحمت الله علیه. عثمان بن شیرازي رحمه الله. چا چې ټایم قیمتي کړی دی د هغه نوم اوس په څه سره یادېږي؟ د امام فرار رحمه الله. چا چې ټایم قیمتي کړی دی د هغه نوم اوس په څه سره یادېږي؟ امام خلیل ابن احمد الفراهید رحمه الله. او چا چې ټایم قیمتي کړی د هغه نوم اوس په څه سره یادېږي؟ د هغه نوم اوس یادېږي دا اوس چې په دې زمانه کې تر شوی دی محقق العصر حضرت مولانا مفتی الزروليهان نور الله مرقده. چا چې ټایم قیمتي کړی د هغه نوم په څه سره یادېږي؟ د حضرت مولانا قاسم نانوتي رحمه الله. چا چې ټایم قیمتي کړی د هغه نوم اوس په څه سره یادېږي؟ د هغه نوم اوس یادېږي محمود غزنوي رحمه الله سره. ګوره دا څومره خلک تر شوی دی. نو ګوره خبره مقصد مې دا دی چې ټایم د قیمتو کو اوس نومونو ته وګوره. او چې ټایم او چا چې ټایم تیر کړی خو په زوره تیر کړی دی. راشه اوس هغې د هغې سره څه په تاریخ کې ذکر دی خو څو په زم سره نه په مدح سره نه بلکې په زم سره. و زم او مدح څه ته وایي؟ مدح هغې کار ته ویل کېږي چې د چا تعریف وشي او زم هغې کار ته ویل کېږي چې د چا مذمت بیان کړی شي. نو چا چې کوم انسان چې د ټایم او وخت او د هغې نه فایده اخیستې ده ورسره شه د هغه تاریخ کې نوم شته خو په عزت سره. او چا چې په زول تیر کړی دی نو د هغې خو اډونوم نشته، د هغې خو اډونوم نشته. خو که چېرې ظلم یې کړي نو په تاریخ کې نوم شته خو په صفت مدح سره نه بلکې زم سره بلکې په مذمت سره چې دا ډېر په زور انسان و. ولې په قرآن کې خو د فرعون نوم هم شته. غورې نو څه کې فرعون ښه سړی اوسو دا ډېر لوی ارامي و. اصل کې د دې دپاره تا ته بیانوي چې دا ارامیان د دې نه غورې د دې دا د ستاسو دپاره یو قسمه سبق دی چې دې ارامیانو دا چل کړو تاسو غورې دا ونه کې دی دوره تکبر او دا چلې کو چې ځان ته به څه سره وي. او راشه وګوره اوس هغه دی اوس لړه پناه دي سم نشته هغه دی اوس پناه دي. نو دا خبره دی پر تاسو ته کومه. نو بچي کوشش وکړئ د خپل ټایم نه د خپل ټایم قیمتي کې د خپل وخت نه فایده والي. بس ان شاء الله که وسم قیمت وسم لږ غونته مهنت وکړو کنه بس سبا به مزې کوي.